السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم ما سره موجود دی شاهینجي او موږ سره په دې لایو پروګرام کې نور ملګري راځي زموږ سینیر جرنالستان. نن تاسو سره مونږ په صدای نوشهره باندې که تاسو یاد شي نو غرمه ټایم کې مونږ یو پروګرام کړی او دا پروګرام مونږ د دې دپاره خصوصي طور باندې کوو چې ستاسو کومې مسلې وي تاسو سره خبرې وشي او بیا په کمنټ کې تاسو د خپلې علاقې نوم او خپل غیر چاپیره چې ستاسو کومه مسله وي نو هغه مسله د دې لایو پروګرام کې تاسو منشن کوي کمنټ په ذریعه، نو هغه د انتظامیې ته هم مونږ ورکو، ټیک کوي ورته، په هغې مونږ خبره هم کوو. مونږ د خپل پروګرام هغه حصه هم جوړو او خلقو ته چې کوم افسران کوم متعلقه ادارې دا پروګرام ګوري نو د هغوی په نوټس کې هم راشي. په نوښار کې پرون مونږ خبره کړې د امن و امان باره کې، پرون مونږ خبره کړې ده د څښلو د اوبو باره کې، د صفایۍ باره کې، خو نن مونږ خبره کوو شاهینجي نن غرمه چې مونږ هغه کم بورډ سره ولاړ وو او تا هغې کې بیا فردر څه معلومات کړي دي چې دا بورډ د څه لګېدلی، افتتاح د څه شوې ده او بیا پکې دا دومره غټه ګندګي دا د څه شی دی؟ حافظ صاحب ډېره مهرباني. یو خو زمونږ دا نوښار چې کوم دی خانې ناپرسان دی. نن زه بیا په تیاره کې زه ناست یم د وابډي د طرفې لوډ شیډینګ نشته، خو بیا نن بجلي تللې ده او بیا په تیاره کې مونږ لایو راغلي تاسو سره او دا خلک ګوري دوی خو ډېرې دعوې کړی چې یاره بجلي به مونږ نه پوځو ټیک کوو به بیا هم بجلي نشته او وختي چې مونږ کومه لایو کړی وه حافظ صاحب د 10 کاله یا 12 یا 15 سال پهلې دغه ته افتتاح شوه د سپورټس کمپلیکس، یو تخته هم لګېدلې وه. بلکل غټ بورډ لګېدلی جی، یو تخته لګېدلې وه، خو د هغې ځای نه د ټول نوښار او خصوصا د قاضي میډیکل کمپلیکس هغه ګنده سامان هلته غورځېږي او هغه ډراپس دي، ډسپوزیبل سرنج دي، کوم چې ګنده څیزونه دي هغه هلته کي او د هغې بل ځای ماشومان راځي او دغه په پوجو کې چې وړي او بل ځای کې خرڅوي. نو دا زموږ چې کوم دا ټیمې دی هغوی په کار دا ولې دا ډمپینګ دا ځای دا جوړ کړی دی. دا خو یو ښایسته ځای دی، سیر تفریح هلته خلک راځي، ورته یې ګندګي دغه کړې ده. نو په کار دا انتظامي نه ویني او دا خلک په دې تېرېږي نه، په کار چې دغلته یې سپورټس کمپلیکس جوړ کړي او د ډپارټمنټ چې دا ګندګي دغلته مولي د ګندګیرۍ لپاره یو بل ځای سړی وټاکي ولته یې غورځوي او پاتې شوه په نوښار کې. زه بیا هم دا یو ځل ویم چې په نوښار کې تقریبا هیپاټایټس سی، بي او کینسر دا 3 بیمارۍ دومره تیزۍ سره روانې دي. دا د څه وجې؟ دا یو د ګنده د اوبو د وجې چې په نوښار کې ټولې ګنده اوبه دي او که وي صحیح اوبه وي نو تقریبا 10% به صحیح اوبه ټولې خرابې دي، 90% اوبه نوښار ټولې خرابې دي د 2010 د سیلاب نه پس. بلکل جی عارف صاحب دا اوبه ډېرې ګنده دي او تر اوسه پورې زموږ حکمرانانو دري او که هغه بورونه هم هغوی کړي که نه نو هغوی خلکو نه انفرادي کړي دي. په کار چې دی اجتماعي کار کړی وي، ټوبیلې جوړې کړې وي او د ټوبیلو نه ښه صفا سوتره اوبه د خلکو له ورتلې، خو بدقسمتۍ ته وګوره چې دوی هغه ټوبیل هم چالو کړي، هغه چې کوم ټیپونه یې هم ټول سوري او د نالۍ اوبه پکې ور روانې وي، هغه چې خلک سي د هغې نه بیماري جوړېږي. بلکل جی صحیح خبره. ګرانو کتونکو کم ملګري چې دې ټایم کې موږ سره لاوي دي خپل کمنټ په ذریعه باندې د خپلې علاقې نوم او د خپلې علاقې مسله تاسو غیر چاپیره چې کوم مسله وي هغه موږ ته منشن کولی شئ کمنټ په ذریعه چې مونږ یې مخکې هم رسوو، مونږ پې خبره هم کوو. دې ټایم کې مونږ سره زمونږ سینیر صحافي خپل زمونږ ټیم ممبر خالد نذیر صاحب هغه هم زمونږ د ټاک شو حصه شو او لایو شو. خالد نذیر صاحب نن مونږ وختي غرمه هغه یو ګراونډ ته تللي وو، هغه ګراونډ کې 15 کاله مخکې بورډ لګېدلی دی او سپورټ کمپلیکس بورډ وایي لګېدلی دی. شاهینجي چې کوم معلومات وکړو نو هغه وایي چې یاره دلته سپورټ کمپلیکس دپاره افتتاح شوې وه. نه سپورټ کمپلیکس خو څه کې هلته کې د ګندګۍ خطرناک ترینه ګندګي هلته پرته وي.
او دې سره سره زه به لږ تاسو ته ریکویسټ وکړم چې د نوښار امنوامان حوالې سره ستاسو څه معلومات دي دې ټایم کې. حافظ صاحب ستاسو مننه، تاسو پروګرام کې بیا دعوت راکړو. حافظ صاحب د نوښار خو صورتحال ډېر زیات وروسته یو ځای ادا کېږي، غلاګانې، شوکې، ډاکې، رازنه وارداتونه. که تاسو ته پته وي نو پرونه بله ورځ اسماعیل خیلو کې یو نوجوان و، د مور پلاري کې یو پلار یې وفات شوی، زیشان نومې هلک و، او د هغه په کور باندې څه نامعلومه کسان ورختې دي، هغه په کور کې چې کوم دی نو دا کله ډزې پې کړي وویشتې، نو دغه مې افسوسناکه واقع وه. داسې ډېر کرایم کېږي خو د څه موږ ته پته لګي، څه موږ ته پته نه لګي. د کوم چې موږ ته پته ولګي نو په هغې باندې د نوښار پولیس هم بیا داسې لږ دغه غوندې شي. نو پرونی بیګا مې چا ته پوسټ ورکړی په اې سي کالینۍ کې موټر سایکل چا دا کړی، داسې یو څو ورځې مخکې د خاطوخیلو کې درې څلور دوکانونه چا والي وو، یو د تیل مالګې و، یو د موبایلونو، هغې ویډیو ما مچولې وه، تاسو مچولې وه، تاسو ته کېدای شي اچي. نو لکه داسې نوښار کې خو داسې صورتحال دی چې عوام لکه غیر محفوظه غوندې دی، لکه پولیس افسران هم بېغمه دي. یو خو دا کار دی چې پخوا به د پولیس ګشت کېدو، ګشت هم اوس نه کېږي، نه پوهېږو چې څه وجه ده چې دا ګشت نه کېږي. هغې د وجې چې کوم دی دا ګشت کې مکمل کمې راغلی، بلکې کېږي نه. په دې نوشهره کلان کې داسې په دې کینټ کې، د کینټ خو دا صورتحال دی چې کوم رایډر سکواډونه دي هغه خو د مارکېټ نه علاوه بل خوازي نه، د کپړو چې کوم مارکېټونه دي صرف د کپړو مارکېټ دی، ذکر دی دغلته کې سټریټ کرایم ښکاري، بل ځای کې نشته. نو د دې د وجې دا پولیس د عدم دلچسپۍ د وجې کرایم چې کوم دی هغه ورځ تر ورځه سیوا کېږي، پولیس افسران سیوا کېږي، پولیس افسران توجه نه ورکوي. هغه په کوري کې چې کوم دی نو په پاټک باندې نامعلومه کسان و، دوه کسان په موټر سایکل باندې وویشتو. نو ته خو دا ګیان چې دوی په دونه لکه هغه پاټک داسې چلته بالکل ډېر زیات رشي د ورځې، او په هغې کې اسلحه بردار کسان ولاړ وو، موټر سایکل راغله، دوه کسان وویشت. نو دا لکه د پولیسو ناکامۍ نښه ده چې که دغلته کې پولیس موجود و نو بیا به دغلته دا کسان نه ویشته کېده، او نه به دغلته دا سره د وسلې دا کسان ولاړ. نو داسې ډېرې افسوسناکې واقعې کېږي، خو څه په زموږ په د میډیا په دغه باندې رپورټ کېږي، څه نه رپورټ کېږي، څه ای شاباس څه رپورټ کېږي، او کوم چې رپورټ شي نو بس بیا خو الله دې مل شه. بالکل صحیح ده، زبردست. زه تاسو سره اګري کوم، او دلته کې خپل مینوالو ته به وایو چې که داسې څه واقعات او څه مسایل نو هغه خپل کمنټ سیکشن کې تاسو کمنټ کوئ، علاقې نوم هم ورکوئ. خاتوخیل جنازګاه باره کې چا منشن کړی دی دلته زمونږ ملګری دین محمد مندوري، نو هغه په خاتوخیل جنازګاه باندې کمنټ کړی دی. خاتوخیل جنازګاه مسله څه ده چې دا دی لګولي کې هوتي خیل پارک خبره یې کړې ده، مانخیل عیدګاه ټیوبویل خبره یې کړې ده، او هوتي خیل ټویل خبره بیا شوې ده. دین محمد مندوري او خان دادا خجی ډیره مننه. او کم محله حسن آباد کې دی وی چې ګندګۍ ډیر دی. نو واپس به راځو شاهین جی، دا کمنټ خلک کوي د هوتي خیل پارک، هوتي خیل ټیوبویل، محله حسن آباد، او ورسره امن امان صورتحال هم لږ ټچ کوي. حافظ صاحب د نن نه تقریبا 2 کاله مخکې که 3 کاله مخکې یو ډکیتي شوې وه د وابډې سپرډنټو شکیل، او هغه تقریبا 12 بجې کې 1 بجې هغه شوې وه، د هغې غله چاودنې وه. بیا د هغې نه پس د الیارخیلو کې یو هلک و چې هغه د یوتخیلو هغه پنشن وایشتو، او دروازې ته نه هغه پنشن پیسې ټولې پیسې او کالي هغه هم ترې خلک وړې، تر اوسه پورې د هغې نه شو. بیا یو محکمه ایجوکیشن کې یو ایډیو وه، هغه پلین کوچ کې او دروازې نه تقریبا 11-12 بجې ټیم او د اصلي پنو کې ترې نه پیسې هم وایشتې او ویم والا دا کوړي تاڼې کې هغې رپورټ درکړو، خو تر اوسه پورې د هغې دروازې دا حال دی. ښه په کینټ پوزیشن لرې د کینټ چې د پریس کلب مخې ته موټر سایکل ځي، د پریس کلب مخې ته دې خوا دوکانونه د هغې والي کېږي، نو دا امن امان دی. نو
حکم خبره کو نو هغه بیا لګ داسې پریشان کیږي او تدین را لګي چې دا دار او دا پلانې او چې څومره لاګان شي پورې اړ کور شي ویني او چا تردید خو جی تردید خوراشي خو زمونږ په نوټس کې دام دي چې مونږ کم خبر ورکړی دی نو داغې نه لشر لري پس هغه بیا پاغي باندې پریس کانفرنس هم کوي چې مونږ ریکوري وکړه کنه نو دا یو په آربر کالنی کې کلاګانې شوي دي داغې درسه پورې سیونی وغلو او بل فسه به دا زمونږ د روډ چې کوموي د تخیلو پارک جی د تخیلو پارک کې بیا اندازې ډیره ګندګي ده الته ټوپې لړو پکار نو وای چې په ډیران باندې اکثری ټوپې ته جوړ کړي داغې کو بسوي ګنده به وی کبنه وی او هغه ټوپې ته خیلو دا سٹارټ شي نه تاسو پوري بالکل او بل غجنازګه چې کومه غجنازګه خو دی اجنازګه خو خراب رمې وزیر په چاپم ولې وا خو تر اوسه پورې هغه ما شانتي پرتا را ایکي خلک چاپی والے شي ریزلټ نه راوځي مسله دا د چاپی والے شي ریزلټ نه راوځي دلته بل مرګره دا کمنټ وتاست وې ما لیبر کالونی جاوید سید جاوید شاه رور السلام علیکم وعلیکم السلام رور لیبر کالونی هغه خبره کوي چې په کوزه طرف ته ایست طرف ته چې څومره آبادی ده نو هغه کې هغه وایي چې د پرونه داسې ګیس که تاسو سوچ کړئ د ګیس هم د خلکو یو ډېر لوی پرابلم او مسله ده د شپې هم ني د ورځې هم ني وختي د خټک کالونی نه یو څو میسیجونه شوي دغسې مختلفو علاقونه جی جی دغې باندې لږه د ګیس مسله ډېره سیوا شوه دا په کیل کې د دې جواز وجه که خیال لیکلي دا سینټي پمپونه بند کړي دي خو بعضې پمپونه نن کولاو د داسې په یو واده حکیم آباد ته تلم هلته کې په لاره د دوی پمپ په کولاو خو دوی دې خوا وایي چې دا څلور ورځو هغې موږ دا پمپونه بند کړي خو بعضې پمپونه لګوي په پټه باندې دا پمپونه لکه دا سی این جي چې کوم دی دا چلوي دې خوا ګیس چې کوم دی نو تقریبا 300% په تا باندې ګران کو او نه ګیس نه د شپې او نه د ورځې وي جی لکه حکومت له پکې دې طرف ته توجه وکړي حافظ یو بل اهم خبره تاسو زه کوم وایم د ګندګۍ حوالې سره تاسو که خیال کړی دي کمپلیکس هسپتال سره تاسو په دې پارکای باندې تیر شي کنه پیدل هلته چې کوم ګن پروت دی کوم غلاظت دی ګندګي د هسپتال شاته په لاین باندې د سور پوله پورې دغه شان نوخار دي ټول هسپتال سره چې کوم ګن پروت دي سار ماښام نو د هغې هم چتول والا څوک نشته او هغه دا ګند هغه بدبو او دغه چې کوم دی هغه خوا کې دی کمپلیکس هسپتال مطلب ټیمې هغه شانتي ډیوټي نه کوي چې څنګه پکار ده ټیمې هغه شان نه کوي ما تاسو ته بېګا ویل چې په پاکستان کې دا کار نه کوي دلته که چا کار کوي نو په شفارس باندې کېږي یا به د ایم پی اے په شفارس کېږي نن سبا که ګند اوچته یم نو به د ایم این اے د ایم پی اے په شفارس باندې بلته نه ګند اوچتېږي صورتحال دې ته راغلی دی زبردست دا اصغر خان یوسفزئی شیرین کوٹے خانہ کورون ضلع نوشہرہ میں این پی کے دور سے واٹر اسکیم مکمل ہو چکا ہے چلو پی ٹی آئی اس کو عوام کے لیے چلو پی ٹی آئی ہے مگر جمله زما په خیال غلط دغه کړی ده خو مطلب دا دی چې پی ټی آئی والا د دې کریډټ علي خو محکمه پبلک هیلث چې دی نو هغه دې ته رجوع وکړی شي هغه ټویل شیرین کوټو کې واټر سکیم دی وایي چې د اے این پي دورې حکومت کې جوړ شوی او لا چالو شوی نه دی ډېره مننه په دې به رونو دا به مونږ ټیک کوو دا به متعلقه محکمو ته انشاءالله ستاسو د اواز رسي او کومو ملګرو ستاسو په اجازت باندې ډېر ملګري هغه چې کوم میسیجونه راغلي دي د پریس کلب د کابینې الیکشن حوالې سره مبارکباد حوالې سره نو ډېره مننه په الله ګران شئ د هغوی د مبارکۍ د ټولو طرف نه مونږ جواب کوو خیر مبارک چیک پورشل ریټ پرابلم ښه نو دا ملګرو ډېر زیات میسیجونه راغل که نه جي کامران خان خټک او شبیر جان
شبیر جان وروره په دې به مونږ خبره بالکل کوو ستاسو دا کمنټ مونږ وکتو او دې سره مونږ د مینوالو ته بیا یو ځل ووایو چې دا پروګرام ستاسو د اسانتیا دپاره دی او دې پروګرام کې به مونږ ستاسو دا خبرې چې ستاسو د طرف نه مونږ ته رامخکې شي نو زمونږ به کوشش دا وي چې په هغې باندې اواز اوچت شي په هغې باندې خبره وشي متعلقه محکمو ته هغه ټیک شي متعلقه محکمو ته د پیج په ذریعه ورسي د اواز په ذریعه ورسي هغې ته مونږ به کوشش کوو چې هغې سره پې خبره مو کو ټیلیفون وکړو او حکامو سره په دې باندې که د خبرې کولو ضرورت زمونږ د ورتګ ضرورت وي انشاءالله زمونږ د ملګري به په شریکه باندې ستاسو د مسلو دپاره هغه دفتر ته ځو او هغې سره به خبره هم کوو هغې ته به دا په نوټس کې م راولو دغه نننی ټاک شو او نننی خبرې وي تاسو سره مو شریکې کړي د دې نه علاوه که چا هم داسې څه مسله وي غیر چاپیره په خپل چم گاونډ کې په علاقه کې که تاسو هر ځای کې یئ او ستاسو څه مسله وي په سعودي عرب کې په بار ملکونو کې ډېرو مسافرو وروڼو ته دې ټایم کې مختلف مسایل دي نو ستاسو په دې مسلو باندې چې دلته مونږ دا خبره او په د حکامو په نوټس کې راوستو کوشش وکړو نو امید لرو چې هغه به خپل حل طرف ته ځي خالد نظیر بھائی اخري کې که څه میسج ورکونه غواړئ نو دا حافظ جی 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 حافظ صاحب جی جی سر د نوخار پورا نوخار خلکو یو بارګین سره روډ بلاکی ایمرجنسي ګاډي نشته چې کم مریضي سیریس مریضي هغه ګاډي نشیتلې پاګه دا خبره لګه دوباره او کیا خبره کټ شو د جمعې پورس بارګین لګي میله دا ګاډ زبردست خبره دی بالکل جی خلک دا مطالبه کوي چې دا جمعه بازار د دې نه بل دی شفت کی مونږ ته ډېرې مسلې زنانه نشیتلې مریض چې په امبولانس کې روان یا امبولانس نشیتلې مریض اکثر په امبولانس کې ایکسپایر شي نو کم دا جمعه بازار چې کم دی نه منتقل شي دا د خلکو आवाज دی زمون په د کیمرې په ذریعہ سره چې اعلی احکام تور زیاده نه پوری دا لرګي دي ډېر سنگین او سیریس مسله خالد نذیر صاحب تی باندې بتاو سوې شاوله خپل خبره کو دا کم باګین چې کوم دي ودن علاوه یو بل غټه مسله ده دا باګین خو د جمعې په دغه کنه د نوخال ډیټکو هسپتال ته چې تابع کینو دغه ته چې کوم دینو روزانه د شو په دزونو شي ولاړی د هسپتال لار بندي د هسپتال لار بندي 24 غنټه د چونګي سره اخو چې کوم ټریفیک والی یا خو خپل لار کې لګي ډیوټي کوي غوډان له خبره ده خو دې خو ډېر زیات راشي نه موبایل د امبولانس لشي نه د سکول نه چې الکان سټوډنټان یا سټوډنټانې دای تم تا غاټ ډېر زیات ګاندې نو له دا ځای انتظامی ته په دې سکرین باندې هم چې دغه دی کې یو سپایي یا دغه نه یا ناجایز تجاوزات چې کوم دي دا فورن ختم کړی شي بالکل جی دا فیوچر خبرو حافظ صاحب خالد جی خبر ترازو دا ګوره غیر قانون قبضه مافیا تجاوزات دي دا په شاګون عبارت کې دي په هسپتال باندې دي په کار چې دي متعلقه ډپارټمنټ دي خلاف اکشن والی دا روډ کولو کې دا خلکو تجاوزات هغه لګولي او هغه دغه مواقع باقاعده بیا قبضه شي په کار چې تجاوزات ختم کړي غیر قانوني دا کیبل لګولي کیبل زیات دا بالکل نو لارې بدل دا او بالکل تاسو خبره هغه مو شه محله نی و باخیل سره دا کمنټ تاسو ته ما وخلو بادشاہ دکاندار مخه ته پنیمه غلای کې پایپ لاین راغله دی خدای وای چې 2011 نه مداخله کړې ده 2 کال پس ګیس والا راشي او جایزه والی او بیا لاړ شي مسله او مغه شانتي پرته ده تر اوسه پورې سشنوي بالکل لوره د ګیس دا چې کم کنیکشن دا به مونږ پوره معلومات راغونډو او ګیس سوی ګیس دفتر سره به هم دې کې رابطه کوو شاجین او شرکلا کې محله ځواني خیل دا تاسو ته کمنټ دی حافظ صاحب زما یو بل خبره دا قبرستان نه وي پکار چې حکومت د دینه چا دیواري چا پیل کې لا ټول با قبضه مافیا ته حواله شو پلازي او پیجوړ شي او د مړو بیرمتی کیږي
نو دا زموږ مطالبه ده الله حکم ته چې په دې نوټس والي. دا نوشہرہ کلا کې محله ځواني خیلو کې په آبادی باندې 11000 وولټ لاین تیر شوی دی. دوم ډیر نقصانی شیز دی. بالکل جی تاسو سره مونږ ایګریو. او اباخیل چوک نه جنازگاہ نالی مکمل ٹھیک کر دی. باقی ایسا ہی چوڑا ہے. نیمه کې کار پرې خېده. سوریا خیل بالکل دا ټیک نه ده چې باران شي وبو ولاړی افیس موږ تلو یو فلم جوړ کړو باران کې شي فلم جوړ کړو جی. بالکل بالکل جی. مصور خان وہی سوریا خیل میں گیس بحران کئی دنوں سے مکمل گیس ختم عوام کو شدید. بالکل رورا ستا خبره بس پتی خو سوریا خیلو کې گیس بحران د گیس نشته مشکلات دي خلک په مشکلات کې دي کنه گیس مکمل د زیات تر خلکو او جی د زیات تر خلکو مسایل دار رواني. ګرانو کتونکو تاسو خپل مسایل په کمنټس کې دغه شانتي بیان کړئ. ان شاء الله غبا د پروګرام حصہ یو کم کسان کم ادارې چې دا پروګرام هغه ګوري او دینه چې کمی مسلې دي د حل کولو کوشش مونږ ورپسې بیا کوشش د مونږ دفترونو ته تګ ادارو سره رابطې متعلقه حکام سره خبرې نو ان شاء الله ستاسو مسلې به کوشش به مودای چې ستاسو مسائل د پروګرام په ذریعہ ستاسو د کمنټ په ذریعہ د پروګرام کې د شرکت اخیستو په ذریعہ هغه حل شي. تر دې پورې ان شاء الله دا پروګرام به جاری وي را روانو ورځو کې او تاسو کوم مرګري دا اورئ نو دینه پسم په دې باندې کمنټ وکړئ. مونږ به سار به ان شاء الله زیر بحث راوړو او تاسو په واتس اپ باندې او په ټلیفون نمبر باندې او په مسنجر باندې خپل میسجونه پرې خو دې شي. خالد نذیر صاحب زما په غیر ارشادي اجازت بوالو صحیح دي څه اضافي خبره شته نه جی بس خبرې خو پروش نه. ګرانو کتونکو ډیره مننه. الله تعالی مو خاد او آباد لره او الله مو کامیاب ساته. د دې پروګرام حصہ جوړ شي ان شاء الله. دا به ستاسو په علاقه کې ستاسو په چم گاوند کې دا به د غریب د مدد پروګرام دی. دا د بې سهاره خلقو چې چا اواز څوک نو چتای د چا اواز څوک نوري دا د غي اواز دی نو د دې اواز جوړ شي. ملاقات بکو په بل لایو پروګرام کې. د الله پامان.